یو بزرگ د دې عجیبه غونته کې خوب بیانوي. بزرگ وایي ما شپې خوب لیده، ما د خپل رب سره ملاقات په خوب کې وکړو. زما ذهن کې دا خبره وه رب قرآن کې مونږ ګورو ته خو فرمایي چې ان الله یحب التوابین، الله د توبه کوونکو سره محبت ساتي. رب ما ته خو د دې مسلې نه زما په یو مسله کې اشکال دی، هغه دا چې یو انسان د وخت نه متقی او پرهیزګار دی، د وخت نه چې کوم دی نو دی دیندار دی، او بل هغه کس دی چې په وخت باندې ګناهونه او جرمونه کړي دي. د شپې په سیسه کې پاسې خبر رب ته چې کوم دی نو توبه وکړه. رب دا توبې والا خو زیات ستا چې کوم دی نو خوښ ته دا څه وجه ده په دې اشکال باندې زه پوه نه شم. دغه بزرګ او متقي وایي ما ته رب چې کوم دی نو وفرمیل خوب کې چې کله ته سهار پاسې تر خپل کوره کله بهر ته ووتې، اولنی کس چې څنګه تاله مخې له درغې دا اشکال به هغه ته پیش کړي، هغه به د دې خبرې جواب تاله درکړي چې یو هغه کس دی چې دا د وخت نه متقي او پرهیزګاره دی، یو هغه کس دی چې دا پرهیزګار نه دی، دا ګناهګار او سرکشه دی. وروسته چې کوم دی نو پاسېر او رب ته یې توبه ویسته. دی وایي سهار زه پاسېرم، زه چې خپل کوره کله بهر ته ووتم زه ګورم چې ماله به څوک مخې له راځي، زه ترې دې مسلې تپوس چې کوم دی نو دا وکړمه چې ګوره الله ته هغه کس زیات محبوب دی چې کوم الله ته د ګناهونو نه پس توبه وباسي. ماله یو کس مخې له راغی، ما چې هغه کس ته وکتل هغه زمونږ د علاقې هغه جوله و چې هغه به کپړې جوړولې د هغه کړۍ وه. ما د هغه نه د مسلې تپوس وکړو، ما یې کېنستا نه د مسلې تپوس کومه. دنیا کې دوه قسمه خلک دي مسلمانانو کې، یو هغه مسلمان دی چې دا د وخت نه پرهیزګار او متقي، یو هغه چې دا مجرم او ګناهګاري وروسته د خپلو جرمونو نه رب ته چې کوم دی نو توبه وباسي. زه په دې مسله باندې نه یم پوه چې د اولني نه زیات د الله تعالی دویم زیات خوښ دی. دا څه وجه کیدی شي؟ هغه ورته وایي چې ته خو ما پېژنې، زما کار خو کړۍ ګرځول دي، زما کار خو کپړې جوړول دي، زمانه د کپړو مطابق تپوس کوه، د شړو مطابق تپوس کوه، دا خو چرته یو عالم نه تپوس وکړه. ما ورته وایي چې زما رب ستا طرف ته اشاره کړې ده، ما ته رب په خوب کې فرمایلي وو اولنی تاله کم یو سړی مخې له درشي د دې مسلې جواب به هم هغه درکوي. هغه وایي ښه چې رب زما طرف ته اشاره کړې ده، زه خو نور عامي کس یم په دې باندې نه پوهېږم، خو زه به د خپلې شړې مطابق تاله د مسلې حل راوباسم. موږ چې کله شړې جوړه کړو، موږ چې کله تارونه چې کوم دی نو وګیو په هغې باندې یو برش راکاږو، کله کله د برش سره د هغې نه یو تار چې کوم دی نو دا وشو کېږي. موږ چې هغه تار چې کوم دی نو ټانکې کړو هغه صادر ختم شي، بالکل نور تارونه بالکل ختم شي، د نورو تارونو دا احتمال او شک چې دا وشلېږي، خو کم تار چې موږ ټانکې کړی دی هغه بالکل تر اخره پورې نه شلېږي. هغه کس وایي زه اوس په دې خبره باندې پوه شوم د مخکې نه متقي دی، هغې کې احتمال دا شته چې دی د الله نه بغاوت اختیار کړي. کم یو کس چې د زړه د صدق نه توبه وباسي د چې توبه وستا د مرګ پورې په توبه باندې قائم بیا توبه ماتي نه، نو د مسلمان کار بسي. ما اخرنی عشره شروع ده، زه بار بار هر شپه د حدیث چې کوم دی نو بیانوم د کعب ابن عجره رضی الله تعالی عنه. نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت کعب ابن عجره رضی الله تعالی عنہ فرمایي رسول الله مبارک جمعه تراغ مسجد نبوي دی، منگ توی را نزدی شئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاولنے پڑوئی باندې قدم دی امین وئی، دویم باندې امین، دریم باندې امین وئی. صحابه تپوس کړي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا یا رسول الله د امین تاسو ولې وې؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای صحابه جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راغلو، جبرائیل درې خیری چې کم دینو کړی دي. یو دا چې رچا په زندګۍ باندې د رمضان مبارک میاشت رااله او د دومره عبادتونه کې چې د جنت تطلو والا جوړ شي. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام غونته استی چې اسمان په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې کلام چې کم دینو راوړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ما د معراج په شپه باندې جبرائیل وکته، د اسمان فوق او کنارې ټولې چې کم دینو پټې کړې وې هغه جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام خیر کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام غونته استی په هغې باندې امین وایي. دا د یری یو مقام دی. ما مسلمانه د دغه حدیث نه ځان چې کم دی د خیرونه بچ کې د دې شپې په اخره کې به پاسې رب ته به چې کم دی استغفار کې. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي حدیث قدسی را دغه مفهوم چې کوم دی نو زه بیانوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زما رب وایي چې اے بنی آدمه که تر څو پورې چې ته ما رابلې، اے بنی آدمه تر څو پورې زمانه د مغفرت چې کوم دی نو امید لرې، زه به ستا هر قسمه ګناهونه چې کوم دی نو معاف کومه، ولا ابالي او زما دا پروا هم نشته ستا ګناهونه چې کوم دی نو هر څومره دي زه به ستا ګناهونه چې کوم دی نو معاف کومه. او اے بنی آدمه که چېرته کې ستا ګناهونه دومره
سیوا شول چې تر اسمانه پورې ورسېدل د هغې نه پس چې کوم دی نو زما طرف ته تا رجوع وکړه تا چې کوم دی نو استغفار وکړو زه به ټول ګناهونه ستا چې کوم دی نو معاف کړم ولا ابالیا او زه د دې هم پروا نه ساتم چې ستا ګناهونه دومره زیاتي په یو توبه باندې زه چې کوم دی نو څنګه معاف کړم زه چې کوم دی نو معاف کومه ای بني آدمه که چېرته کې ستا ګناهونه دومره سیوا شي دا ځمکه یو چې کوم دی نو میدان شو د دې ځمکې دا ځمکه مکمل ستا ګناهونه چې کوم دی نو دا پټ کړي دې ځمکې باندې له پاسه ستا ګناهونه رالل بیا تا زما طرف ته چې کوم دی نو استغفار وکړو رجوع چې کوم دی نو تا وکړه ته خپېمانه شوې او ستومانه شوې چې ربه زما ګناهونه سیوا ربه ستا مغفرت چې کوم دی نو سیوا رب زما ګناونه که سیواري ستا وسعت او رحمت چې کوم دی نو پرې باندې وسیع دی ای انسانه ځمکه تا د ګناونو ډکه کړې وه زه به د مغفرت او بخشش نه ستا لپاره چې کوم دی نو ځمکه ډکه کړم ما د الله په رضا کېدو کې وخت نه لګي مسلمان ستا په پاسېدو کې وخت لګي تا چې کوم دی نو جړاو پر یاد باندې د خپلو ګناه نه په رجوع کې چې کوم دی نو وخت لګي اخرنی عشره کې پاسه پر رب باندې خپل ګناونه چې کوم دی نو دا معاف کا محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي